پاک مهربانه نه خو سره نشته مالا داسې دومره سره وړېږي راوړېږي چې زه به یې علاج وکړم چې د خپل کور والا د سر بوج د په سر یې بوج دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ناصر زاده یم. دې وخت کې راغلی ما د ګلکوړ بازار نه مخامخ د منځۍ نه لاندې یو ځای دی سیا غاړه کم ته چې تقریبا د ګلکوړ نه دا یو نیم کیلومتر فاصله باندې د پیدل دشوارګزار لاره ده. دلته کې یو کاکاجي دی چې هغه به محنت مزدوري کوله، دغه مصریو دیوالونه به یې سازول او دغه شانتې ښه خپل ژوند چې کوم دی هغه به یې په سهولت سره تېراوه. خو ولې شپږ کاله مخکې د ده په سر کې رسولۍ چې کوم دی هغه ښکاره شو. د هغه اپریشن چې کله ده وکړو نو هغه په لاس وخپو او ورسره چې کوم دی په بدن باندې معذوره شو. د ده د ګټې وټې څوک نشته. خبرو کې هم د ده ډېر زیات هغه تبدیلي راغله، خبرې هم کوله او نشي کولی. اوس زموږ سره لږې ډېرې خبرې کولې نو موږ ته ویل چې یاره ډاکټر راته د 20 ورځو دوايي راکړي نو زه بیا هغه ډاکټر له کال پس ځم د دې وجې نه چې زه مجبوره یم، مجبوري مې ده، پیسې را سره نه وي. د خوراک څښاک سامان چې کوم دی هغه مې دلته کور والا د بازار نه په سر باندې یا دغه شانتې راوړي او هغه هم چې څوک راسه مدد وکړي نو په هغه باندې راوړو، ځکه چې زه خو پخپله د خوارۍ خسکی نه یم. نورې خبرې به مونږ د هغه سره کوشش کوو چې هغه راته د خپل احوال چې کوم دی هغه بیان کړي. کاکاجي څه روزګار مو کوو مخکې چې روغ وئ؟ مخکې ما مصری ګرات و او بیا چې بیمار شوم پیراوتم نو دا ډاکټر چې کله بچینه وکړو نو د هغه نه بعد بیا راته دوايي لیکي 20 ورځو زیاتې نه لیکي. نو چې کله لاړ شم د غرمې کوڅ کې خلک پیدا کړم، بیا پېښور دغه ته لاړ شم نو بیا دوايي چې راوړم پیسې راسره نه وي، پیسې راسره نه وي، دلته خرچه ده، کور دغه لګي، د صرف د یاشکې دوايي راغواړم نورې پیسې راسره نه وي. ډاکټر داترو چې میاشت چې لاړ شم چې دوايي خبره وکړم. 15 کاله مخکې واده کړی و، دغه نه بعد مې یو وروشه وه هغه مړه شوه، بله وشوه، هغه مړه پیدا شوه. بیا مې درېیمه لور وشوه، هغه لسو کالو به یي تقریبا او سکوددي دا بازار سکود ده. کتونکو د دې کاکاجي خبرې تاسو واورېدې. یقینا چې د دوی په کور کې یوه بله هم معذوره چې هغه د دوی خور ده، هغې ته هم پالج شوی دی او هغه ورته هم په کټ باندې پرته ده، د هغې خصمانه هم ده، د ده خصمانه هم ده. په کور کې د دوی ډېره زیاته تنګدستي ده. یوه د 10 کالو ماشومه لور ده چې هغه سکول ته هم ځي، سبق هم وایي، کوم کپړه پیزار هغه خو نه پوره کېږي. خو بیا هم د دوی دا یو فیل دی چې صرف زموږ سره کم مخیره زراعت دي، چاله چې الله پاک مال دولت ورکړی دی، چاله چې الله پاک د خپلو خزانو نه ډېر څه ورکړي دي، د هغوی نه لږ څه حصه راوالي او دا کاکاجي پې خپل علاج وکړي او د دې خپلې لور او د دې خپل کور والا دپاره یو سهاره سازه شي. نو زمونږ امید دی چې کم کتونکي دي نو هغه به برپور د دې کاکاجي سره مدد کوي او د دې د علاج دپاره چې کوم دی هغوی به ورسره برپور امداد رالیږي ورته.